یو لوی نعمت دی او یو انسان ته دومره ژوند میلاوېده چې دی پکې الله ته واپس شي او دی د الله عبادت وکړي او توبه وباسي نو دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه لوی توفیق دی او دا لوی رحم او کرم دی په قیامت په ورځ په جهنم کې چې کله جهنمیان دا ووایي چې الله موږ واپس کا او موږ به نیک اعمال کوو او موږ به بیا ګناهونو ته نه واپس کیږو نو الله به ورته دا خبره وکړي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر تاسو ته خو ما دومره ژوند درکړی و که چا پکې نصیحت قبلولی نو قبول کړی به یې دا خو ستاسو کوتاهي ده او کمی دی چې تاسو نصیحت نه دی قبول کړی نو دا ژوند چې الله موږ له راکوي دا یو نعمت هم دی د الله او بیا به رانه تپوس هم کوي چې ګوره ما تاسو له موقع درکړې وه دا اوس الله سبحانه وتعالی موږ له یو ښکلي ښایسته موقع راکړه چې موږ پکې الله ته واپس شو بندګي وکړو د الله د هرې ګناه نه توبه وباسو نږدې شو الله ته کمې کوتاهیانې چې موږ کړي دي د هغې معافي وغواړو د الله سبحانه وتعالی نه دا یو ناشنا موسم الله زموږ په ژوند کې راوستو دا د خیر او د برکتونو موسم دی د عبادتونو موسم دی روژه هغه میاشت دی چې ذهن کې د کله دا نوم راشي د رمضان میاشت نو د دې سره به عبادت طرف ته ستاسو ځي بلکې ماشومانانو ته هم د دې خبرې پته ده ماشومانان زمونږ ماشومانان هم په دې خبره باندې پوهه دي چې په روژه کې خلک منځونه ډېر کوي تلاوتونه ډېر کوي درسونه کوي ذکر او اذکار کوي په دې باندې ماشومانان هم پوهه دي نو بیا هغه مشر ډېر بدبخته دی چې ماشوم هم په دې پوهه دی چې دا د عبادت میاشت او دی پکې عبادت ونه کړي نو دا زمونږ دپاره اوس یو ښکلې موقع ده چې موږ تجارت وکړو د الله سبحانه وتعالی سره نیکیانې وګټو بندګیانې وکړو د الله سبحانه وتعالی او الله ته نږدې شو خصوصا اهمه خبره په دې موقع باندې هغه دا ده چې نن سبا الله سبحانه وتعالی یو امتحان راوستی دی یو وبای راوستی ده د دغه کورونا په شکل کې د کورونا په شکل کې د بیماری راغلی ده په ټوله دنیا باندې نو په بعضو ملکونو کې جوماتونه بند دي په بعضو ملکونو کې جوماتونو ته تلو باندې پابندي ده په درسونو باندې پابندي ده په اجتماعاتو باندې پابندي ده نو د هغې ګوره دا مطلب نه دی چې په موږ باندې عبادت نشتي او د روژې د میاشتو بس اقا شان به تیره کو په خوبونو کې او په ګپ شپ کې او په خوراکونو کې نه که جومات بند دی نو کور کې به ته د الله سبحانه وتعالی هغه بندګي کې تراویح به کې تهجد به کې تلاوتونه به کې ذکر او اذکار به کې که جومات ته تللی نشي درس د باندې بند دی په انټرنیټ باندې به درس اوري بیان به د علمای کرام واوري لازم نه چې ته به جومات ته ځې نو هله به ته لمونځ کې او هله به ته الله یادې صحیح ده دا یو امتحان دی الله سبحانه وتعالی راوستی دی او د الله نه موږ دا سوال کوو چې الله دې په دې برکتي میاشت کې دا مصیبت او دا بیماري دی الله ختمه کړي خو بیا هم موږ به هغه نورو روجو کې چې موږ کم د رمضان سره عادت یو او په کومه طریقه باندې موږ د الله بندګي کوله په جوماتونو کې هم په هغه طریقه باندې به په دې رمضان کې موږ کوو خپل تراویح خپل تهجد خپل منځونه د قرآن تلاوتونه درسونه دا به انشاءالله جاري ساتو او په دې میاشت کې به کوشش کوو چې الله سبحانه وتعالی راضي کړو خصوصا دا کومه بیماري چې راغلې ده او دا کوم مصیبت او کومه وبا چې راغلې ده دا اوس زموږ سره ښکلې موقع ده چې موږ الله راضي کړو چې زموږ نه دا وبا او دا امتحان او دا مصیبت زموږ نه ختم کړي نو زما ټولو قدرمن ورونو او خویندو ته دا نصیحت دی او ټولو کتونکو ته دا نصیحت دی چې دا موقع ضایع نه کوي ډېر خپل خپلوان ډېر ملګري هغه موږ سره تیر شوي روژې کې وو او
دې روژه کې د رمضان د میاشت راله هغوی د خاورو لاندې پراته دي نو کیدای شي چې دا زمونږ د ژوند هم اخرنی رمضاني او دا اخرنی موقع چې الله موږ له راکړي به هېڅ پته نه لګي نو دا رمضان خپل اخرنی رمضان وګڼئ دا رمضان داسې وګڼئ چې بس دا اخرنی دی بل مال الله موقع نه راکوي نو بیا به ته په دې کې په ښه طریقې سره بندګي وکړي او دم داسې موږ ته څه پته دی چې را روان رمضان ته به بیا الله موږ له موقع راکوي او که نه بلکې د دې موږ ته پته نشتي چې د دې رمضان هغه درېیمه حصه به موږ پوره کړو او که نه نیمه به پوره کړو او که نه آخر ته به ورسو او که نه بلکې موږ ته دې هم پته نشته پاتې نه ده چې یو سړی ده چې را روان کال له به بیا په بله روژه کې د الله عبادت وکړم او په هغې کې به بیا تلاوتونه وکړم او په هغې کې به درسونه وکړم او په هغې کې به اذکار وي او په هغې کې به لمونځونه وکړم موږ ته د دې پته نه لګي چې سبا به یو که نه به یو نو دا رمضان خپل اخرنی رمضان وګڼئ داسې سوچ وکړئ چې دا زموږ اخرنی رمضان دی او بیا الله موږ له بل رمضان نه راکوي نو ته به کې په ښه طریقې سره عبادت وکړي ګوره یو روایت کې دا راځي وایي داسې لمونځ کوه لکه دا چې ستا اخرنی لمونځ وي او ته دنیا نه پرې ووالې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې ته داسې لمونځ کوه لکه دا چې ستا اخرنی لمونځ وي وجه دا دی چې کله ته دا سوچ وکړي چې دا زما اخرنی لمونځ دی نو زه وایم چې دومره به ته دا لمونځ خوږ کړې او دا سجده به اوږده کړي او دا رکوع به اوږده کړي چې تپوس یې مه کوه ځکه چې ته به وایې چې دا اخرنی لمونځ دی اوس موږ د مازدیګر لمونځ وکړو که چېرته دغه لمونځ زموږ اخرنی وګرځي نو زه تاسو ټول نه تپوس کوم څوک چې دا پروګرام ګوري اول د ځان نه او بیا تاسو نه دا کوم لمونځ چې موږ وکړو که بالفرض دا زموږ اخرنی لمونځ وګرځي نو آیا ته پرې خوشحاله یې چې دا ستا اخرنی لمونځ وګرځي هر یو به دا جواب کوي چې نه زه پرې نه یم خوشحاله نو چې نه یې خوشحاله نو بیا ولې ته دا عبادت داسې کوې لکه چې تا ته بیا بله موقع میلاوي هر عبادت داسې کوه چې دا ستا اخرنی موقع الله تعالی درکړې وه او د دې نه بعد بیا الله تعالی دا موقع نه درکوي نو ته به دا عبادت بیا په ښه طریقې سره کوې د رمضان دا میاشت دا د برکتونو او د عبادتونو موسم دی او د تجارت میاشت ده د الله سره د تجارت کولو میاشت ده دا ګورې د سموسو او د پیکوړو او د روابزاو د دې شینو میاشت نه ده موږ دې نه د خوراک څښاک میاشت جوړه کړې ده بس دا هم غم دی چې څه چل به کوو او کور کې څه شتي د خوراک او که نه د مسلمان غم دې سره دی کور کې اوبه شتي او کجورې شتي او بس دا اهم شی دی چې اوبه شتي کجورې شتي روژې پرې ماتېږي او پېشمنۍ پرې په دغه باندې کېږي اهم شی دا دی چې په دې میاشت کې د عبادت څه وکړو او څه یې ونه کړو نو زموږ ټول غم د دسترخوان سره او د پیکوړو د سموسو سره او د خوراکونو سره او دې ته سوچ نه چې دا روژه به الله قبوله کړي که نه به یې قبوله کړي بیا به الله موږ له موقع راکړي او که نه د دې موږ سره سوچ نه کوو نو دا د تجارت میاشت د الله سره تجارتونه وکړي او د ټولو نه لوی تجارت د الله سره هغه دا دی چې په دې میاشت کې موږ قرآن کریم زده کوو دا میاشت د قرآن کریم میاشت ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان میاشت الله وایي هغه میاشت ده الذي انزل فيه القرآن چې په هغې کې نازل شوی دی قرآن بلکې سبحان الله چې کله هم ستا ذهن کې د رمضان میاشت راشي نو قرآن به دې په ذهن کې راځي او چې قرآن دې په ذهن کې راشي د رمضان میاشت به ورسره په ذهن کې راځي دواړه یو بل سره تړلی شوي خبرې دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله سبحانه وتعالی دا نور او دا رڼا دې دنیا ته رالیږلې وه اولني آیتونه ابتدا د نزول قرآن هغه په دې مبارکه میاشت کې شوی دی اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا آیتونه الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې نازل کړي دي بلکې دا فایده تاسو ته ذکر کوم بعضو روایتونه دا خبره ثابته ده په صحیح سند سره چې آسماني کتابونه ټول الله د رمضان په میاشت کې نازل کړي دي ټول آسماني کتابونه چې ټول صرف قرآن نه د قرآن نه علاوه چې کوم آسماني کتابونه دا هم الله په دې مبارکه میاشت کې نازل کړي دي نو چې په دې میاشت کې دا کتاب نازل شوی دی نو موږ له پکار چې په دې میاشت کې د دې قرآن سره یو ناشنا تعلق جوړ کړو یو داسې تعلق جوړ کړو چې هغه د نورو میاشتو نه جدا وي په دې کې د قرآن کریم تلاوت ډېر کوئ د قرآن کریم تلاوت زده کوئ الله موږ له ښکلې موقع راکړې ده موبایل دی انټرنیټ دی هر څه الله آسان کړي دي د یو قاري تلاوت ډاونلوډ کې روزانه
یو مخ نیم مخ ته د هغې نه یې زده کې میاشت به ختمه شي ستا د قرآن تلاوت به ټول برابر شي دغه شان درسونو ته کښېنه ترجمه یې زده کوه تفسیر یې زده کوه الحمدلله زمونږ حق پرستو علماو دنیا علماو مکمل دورې د قرآن کریم شتي میلاویږي چې هغه تاسو پیدا کوئ او محنت شروع کړئ چې په دې میاشت کې د عهد وکړئ او دا لوز وکړئ د الله سره چې په دې میاشت کې به زه د قرآن کریم دومره حصه یادومه او دومره به یې ترجمه کومه او دومره پیرې به یې ختمومه الله سبحانه وتعالی به تا ته د هر څه اسان کړي سلف صالحینو چې کله به د روجې د میاشت راله نو هغوی به د هر څه سیر ته کړو د نور ټول عبادتونه به یې پرېښودو کوم چې نور نفلي عبادتونه هغه به یې پرېښودو او قرآن به یې راواغستو وی دا شهر القرآن دی لکه امام مالک رحمه الله نه دا خبره نقل اگر که بعض علماء په سند باندې څه کلام کوي خو مشهوره ده د هغه نه نقل او بعض نورو سلفونه چې کله به د رمضان میاشت راله نو هغوی به باقي د علم چې څومره کتابونه هغه ټول به یې بند کړو او هغه حلقې او هغه درسونه به یې بند کړو او د قرآن کریم درس به یې شروع کړو وی دا د قرآن کریم میاشت ده نو په دې میاشت کې د قرآن سره خپل تعلق تازه کوي الحمدلله ثم الحمدلله هر قسمه وسایل موږ ته اسان دي که الله د مصیبت په موږ راوستی دی او د وبا او د امتحان په موږ راوستی دی او د هغې د لاسه په ډېرو ملکونو کې جوماتونه بند دي او په اجتماعګانو باندې پابندیانې لګېدلي دي خو الحمدلله الله موږ ته هغه لار په دې طریقې سره اسان کړې ده چې موږ سره انټرنیټ دی موږ سره وسایل دي دې ځینه زه درس کومه په زرګاو کسانو ته د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي تاسو په یو ځای کې ناست زه په بل ځای کې ناست بل ملګری بل ځای کې ناست